دا الله د رحمت نه من امید کیږي ار څومره بد او زیاتی چې در نشوي دي نو دا الله د رحمت نه من امید کیږي. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الله چې غواړي نو ټول ګناهونه سړي ته معاف کړي ځکه چې الله بخون کې او رحم کوي. عزیزانو په قیامت کې به یو ځلې دا بازار مولګي چې په یو ادا باندې سړي ته معافي وشي نو الله به اعلان وکړي چې دا سړی چې دا ما معاف کو اے ملائکو د ګناهونه ولټوي چې څومره ګناهونه یې کړي دي هغه ټول ورته په نیکۍ بدل. په دې مقام کې علماء شارحین لږ متردد غوندي دي چې ګناه به په قیامت کې څنګه په نیکۍ بدلیږي. ما په خبرو پوهېږئ ګناه به څنګه په نیکۍ بدلیږي. عزیزانو ګناه به او په نیکۍ به بدل شي. یو پروفیسر ما نه تپوس وکړو تقریر کې ما چېرته دا خبره به اورېدلې وه چې ګناه به څنګه په نیکۍ بدلیږي. نو ما ورته ویل زه به تا ته دنیا کې وښیم چې پلیت شی به په تبدیل د جنس سره پلیت شی چې وي هغه پاک شي. وی دا زما عقل کې نه راځي. مال دومره خو به د عقل کې راځي چې غنم چې څه وخت کې وکري نو هغې له سره ورکوي. دا سره تاسو وګورئ دا تمام د بني آدمو غل دي ٹھیک ہے نا. سره معنا ډیران دا سره غل دي او دا غل چې دی هغه غنمو له ورکي نو دا سره چې د خاورې سره مکس شي نو د دې سرې اجزا هم د دې غنمو په بوټي کې ننوځي او د هغه سرې په برکت د غنم بوټی ترقي کوي. نو دا بوټی چې ترقي وکړي نو هغه اجزا د سرې په دې غنم کې هم ګویا کې حلول وکړي او پکې ننوځي. هغه غنم بیا ته خورئ که نه چې د چا تربیت په غلو شوی سوچ کولو 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 آی ویل والله اوس پوه شو. طالبان وایي چې چرګ نه خورمه ولې وی الانسان یاکل الدجاجه انسان د چرګ غوښه خوري او والدجاجه یاکل القزره او چرګه چې دا غول خوري. نو الانسان یاکل الدجاجه دا صغرا شوه والدجاجه یاکل القزره دا کبرا شوه. نتیجه سره ووته الانسان یاکل القزره انسان غول خوري چرګه انسان چرګ خوري او چرګ غل خوري. نو نتیجه دا راوته چې انسان غل خوري. د دې چرګې زمونږ د دې بدن تربیت په خوراک کېږي